اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشار الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. سورہ مائدہ وم سپارہ آیت نمبر 97. سورہ مائدہ وم سپارہ آیت نمبر 97. روان دی اللہ تعالی سمحرمات بیان کړل نفی د شرک فعلی وشوا. بیا پکې دا خبره بیان کړه چې په حالت د احرام کې تاسو چې کوم دی نو څه مه کوئ، ښکار مه کوئ، او د وچې والا ښکار چې کوم دی نو په حالت د احرام کې په تاسو باندې د دې پابندي ده، دا به نه کوئ. نو سوی جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. د دې ځاینا الله تعالی دا خبره ذکر کوي چې شرافت د مشرف تسلیمول دا لازمی دي. چې کوم سیز ته الله پاک چې کوم دی نو شرافت ورکړی دی، عزت یې ورکړی دی، نو پکار دا ده چې د ده دا شرافت او عزت بنده تسلیم کي او دا ومني. نو او د کم سیز له چې الله عزت ورکړی دی او الله جل جلاله هغه محترم ګرځولی دی، نو د هغې هتک کول او بېعزتي کول دا هم حرام دي. یعنی حاصل د آیت دا دی چې کوم سیزونو ته الله احترام ورکړی دی د هغې احترام کوئ، او کومو سیزونو ته چې الله احترام نه دی ورکړی نو بس تاسو د هغې تعظیم او حرمت مه کوئ. اوس بیت الله ته الله تعالی احترام ورکړی دی، د دې احترام به کې دارنګې میاشتې محترمې، دارنګې هدیې، دارنګې قلاید، دې د الله تعالی احترام ورکړی دی، نو په تا لازم دی چې د دې څیزونو احترام او عزت وکړي. او ته چې کله نظر د غیر الله دپاره کوې نو دې ته الله احترام نه دی ورکړی، نو دې احترام مه کوه، دا په ځان باندې ملازم کوه. نو فرمایي جعل الله الكعبة ګرځولی دی الله تعالی بیت الله شریف لرا. جعل الله الكعبة ګرځولی دا الله دی کعبې لرا البیت الحرام کور محترم. کور محترم دا الکعبة مبدل منه دی
او البیت الحرام موصوف صفت داغی د پاره بدل لې. نو معنا بداسي شي جعل الله غرزول دی الله تعالی الکعبه کعبه لرا البیت الحرام کور محترم بیت محترم د سره باره غرزول دی. الله تعالی دی خانه کعبه ته ډیر لوی عزت ورکړی دی، ډیر لوی عزت ول ورکړی دی. په مخ د ځمکه باندې د ټولو نه اول الله پاک دې جوړ کړو ان اول بیت وضع للناس. په مخ د ځمکه باندې د ټولو نه اول چې الله تعالی د خلکو د عبادت دپاره جوړ کړو نو هغه بیت الله و. خبره باندې پوه شوي؟ یعنی دا د بادشاہ کور دی، دا د بادشاہ کور دی. د دې د وجې نه د دې سره ډېر عزتونه الله تعالی لازم کړي دي. تاسو ګورئ که نه د بیت الله شریف خو بیت الله دی، د هغې نه ګرد و نوا کې چې کوم حدود الحرم دي نو هغه ځای م الله تعالی د امن وګرځو. په حرم په حدودو کې یو انسان چا ته څه نشي ویلی، مرغۍ ته څه نشي ویلی، ونې بوټي ته څه نشي ویلی. دومره عزتونه الله تعالی د دې د وجې نورو څیزونو ته هم ورکړي دي. د خپل پلار قاتل که پکې تا ولیدن ته ورته څه نشي ویلی، نو دومره شان او عزت الله تعالی دی له ورکړی دی. ولې دا د الله کور دی، د بادشاہ کور دی. دې ته قصر شاهي وی، یعنی د بادشاہ هغه قصر او بنگله الله جل جلاله په مخ د ځمکه باندې دا د عزتونو دپاره پیدا کړی دی. او تاسو ګورئ د هغې څومره احترام کیږي، څومره عزت ورته کیږي. ښکلی مزیدار غلاف یې پې چړاو کړی دی او خلکو پې په ادب باندې سرخې او چغې وی، جړاګانې کوي، دعاګانې کوي. هلته کې الله دعاګانې قبلوي. خبره پوه شوئ؟ نو الله فرمایي جعل الله الکعبة البیت الحرام، ګرځولی دی الله دې کعبې لره کور محترم، محترم کور یې ګرځولی دی. قیاما للناس، سبب قیام للناس، چې دا سبب دی د پاره د قیام د خلکو. یعنی معنا چې د رقم وخته پورې بیت الله شریف موجود وي دا عالم به وي، او چې کله بیت الله شریف نه وي نو بس بیا به الله عالم هم ختمی. یا د رقم وخته پورې چې خلک بیت الله شریف احترام کوي نو دی به الله موجود ساتي او عالم به موجود وي، دنیا بم آبادی. او چې کله الله د دنیا د ختمولو اراده وکړي نو بس بیا به دا بیت الله ړومبې لرکوي، ړومبې به لرکوي. اول جوړ کړم الله دی او ړومبې به ختمیږم دا بیت الله. پوه شوئ؟ اول به الله دی پورته کی، بیا به نور عالم الله ختمی. بخاری شریف کی حدیث تے ان اول بیت وضع للناس للناس للذی ببکۃ مبارکا. امام بخاری د دې آیت په تفسیر کې یو حدیث راوړی دی. امام بخاری فرمایي حدیث دی وی د قیامت د نږدې به یو تک تور حبشي چې د غټو غټو پانډو والا به ذو السویقتین ورته ویلی شوي دي، د غټو غټو پانډو والا. دی به راشي او بیت الله شریف ته بولېږي او بیت الله شریف بروان کی یو یو خخته به کی او به نړی. هغې نه بعد به بیا الله قیامت قایموي چې در کم وخته پورې الله تعالی د دې نظام او د دې جهان د ساتلو اراده کوي نو څوک وله خواله نشي راتلی. ګینې وګورئ که نه ابرهه چې راغی سره د اتیانو الله هلاک کو که نه کو. ایس یو قوم د بیت الله شریف په لړولو کې په دې باندې غالب کېدو کې کامیاب شوي نه دي. خو چې کله قیامت نږدې شي
قیامت چې نږدې شي نو الله تعالی به بیا دې ته اسباب برابر کی ځکه هغه نظام به دې ته جوړی نو وجود د بیت الله چې کوم دی نو دا څه شی دی وجود د دې عالم دی چې بیت الله شریف وي او محفوظ وي دا عالم به محفوظ وي او عالم به وي او په کومه ورځ چې بیت الله ختم شي دا خلک به هم ختمیږي تاسو خبره باندې ورسېدئ نو الله تعالی وفرمایل دا بیت الله مې ګرځولی دی څه قیاما للناس قیاما للناس دا قیام دی دپاره د خلکو د چې در څو پورې بیت الله شریف وي انو دا هر څه به وي او چې بیت الله الله ختم کی انو بس هر څه به سره ختم شي خبره باندې ورسېدئ یو سوال دی سوال دا دی چې بل ځای خو آیت کې الله جل جلاله د قیام د خلکو نسبت چې کوم دی نو مال ته کړی دی بل ځای کې یو آیت راغلی دی که نه کوم ځای دی سورة نساء سلورم سپارہ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما سورة نساء کې الله جل جلاله فرمایي چې ستاسو کشران بے وقوفان دي تاسو ته مال لاما والا کوي کم مال التي جعل الله لكم قياما چې الله تعالی ستاسو د قیام د پاره ستاسو د قائمېدو د پاره یو سبب ګرځولې دي نو سوال داري چې سورې نساء کې خو الله فرمایل چې د انساني معاشري د قیام د پاره شي زین اسه شری مال دی او دلته کې فرمایل چې د دې عالم د قیام د پاره چې کوم دینو هغه څه شری هغه بیت الله دی نو یو بل سره تضاد د آیاتونو راغی تعارض د آیاتونو راغی یو آیت دا خبر ذکر گئی چې در انسان سره مالی نه دا قیام د سره دا سبب د قیام دی او بل ځای کې رالل چې نه انسان سره چې سی بیت الله موجود وي نو خلق به قایم وي نو دا غي جواب دا دی چې د دنیوي او د انفرادي زندګۍ دپاره الله جل جلاله د اسباب په ذریعه کې چې کوم سبب ګرځولې دی نغه څه شی دی هغه مال دی د دنیا ژوند بغیر د مال نه تیریږي که یو سړی د مال نفي کوي نو دی به کمه کلی دا د اسباب نه دی او اسباب خامخا دا دنیا دارالاسباب دی خبره باندې پوه شوي نو ما وی د انفرادي او دارنګې د دنیوي زندګۍ دارومدار دا په مال باندې دی او دارنګې د اجتماعي دینی سیاسی قومي چې کومه زندگی د دې اعتبار دا په څه باندې دی دا په بیت الله باندې دی لکه مثال دله درکم بیت الله به وي خو چې یو سړي سره پیسې نشته دی انفرادي طور نو د ژوند لنډ تنګ دی که نه دی ژوند یې لنډ تنګ دی که نه دی لازمه خبره ده زما وروڼو ګوره د دې آیتونو دا مقصد نه دی چې کوم ځای کې مونږ وایو چې دنیا نه به تاسو بې رغبتي کوئ نو دنیا به ګټې نه د دنیا د ګټلو حکم خو الله کړی دی فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یو کس راغی او خیر غوښتو نبی علیه السلام ورته دا خو ګوره خوند نه کوي ته خو ځواني تا سرکور کې څه دي ویجی ما سره خو یو شړای ده او یو پیالی ده ویله راړه چې راړه نبی علیه الصلاة والسلام یې مانې څوک اخلي چاوی چیزې په درهم علم وی من یزید د دنه سیوای څوک علي چاوی چیزې په 2 درهم علم راړه وي ای په ولا دواړه خرڅ کړو دغه ځای نه بولیم ثابته شوه دا سبزي منډی فروټ منډی کې چې کومه بولی کېږي د حدیث نه دا ثابته شوه نبی علیه السلام هغه خرڅ کړو یو درهم یې وله ورکړه لاړ شه وی په دې باندې کور ته څه وړه وړوله او یو وله ورکړه لاړ شه بازار کې تبر واخله مال یې راړه
چې تبر راړو نبی علیہ السلام ول بخپل مبارک لاسو باندې پاغي کې لرګي واچو وتی دا واخلو پړې والا چې در یو اپتی پوری دیونه وینم زنګل د زاو لرګي ما تاو راړه بازار کې خرڅوا ابته بعد بمال راضي اچراغي نو بي فرمایل نبی علیہ السلام دا وی جی الله پاک را خپل کار روان کو اوس حضور خوشاله نو ګوره نبی علیہ السلام د دنیا د ګټلو یو لار یو خپل طالب دا خپل صحابي د خی کنه خی نو نفس حلال دنیا ګټل دا خو عبادت دی ګوره د دنیا د ګټې نه که څوک انکار کوي دا به کومه غلطیا کوي دا چې آیاتونو کې نه پی راغلی ده دا محبت د دنیا نه راغلی ده نو دا دلته کې چې وایي که نه چې د انساني انفرادي ژوند د تیرولو دپاره ذریعه هغه مال دی نو ما وی چې سړی سره پیسې نی او بیل پې راشي نو په ده باندې مزد لګي شاه ولی الله رحمت الله علیه په حجت الله کې لیکي چې په انسان باندې د معاش دباو پروت دي د هغې د وجې نه په ده باندې د ده په عبادات او په عقایدو په هر څه باندې اثر غورځېږي یو سړي باندې قرض دی نبی علیہ السلام د صحابي فرمایي تاسو چې د دې قرض نه ډېر زیاته پناه غواړئ نبی علیہ السلام دې بنده چې قرضدار شي دروغجن شي او بېوادي شي چې د باندې قرض دی دی به دروغ وایي که نه به وایي دین ته نقصان شو که نه شو بېواده والی به کوي که نه به کوي دین ته نقصان شو که نه شو نو ګورې د مال نه انکار کول دا کمعقلتیا ده او انفرادي طور د انسان ژوند دا خود په مال باندې موقوف دی اجتماعي د دې عالم آبادي دا موقوف ده په څه باندې په بیت الله باندې اوس پې پوه شوئ نو هغې سره به انفرادیت ولګوئ دې سره به اجتماعیت بس دا آیت الشخه والشهر الحرام او الله ګرځولې د میاشت محترمه نو دا ابتدا کې بیا وروستو منسوخ شوي دي دغه څلور میاشتې چې کوم دین دا چې کوم دی دا والشهر الحرام ته به سوال وکړي جي شهر وي شهر خو مفرد دی زوام دا اسم جنس دی او د دې اطلاق په قلیل او کثیر دواړو باندې کیږي نو معنی څه شوه یعنی هغه میاشتې محترمې چې څلور دي ذیقعده او ذیالحجه او محرم او رجب ذیقعده دا خالی میاشت و د ښځې وی ذیالحجه د لوی اختر میاشت او محرم د حسن حسین میاشت و د ښځې وی او رجب د ازبرګه میاشت ورته وی دا څلور میاشتې محترمې وي والهدي هدي هغه څاروي ته ویل کېږي چې حرم ته لیږلی شي او هلته قرباني کولی شي هلته قرباني کولی شي هغې ته هدي وی الله وی د بیت الله دومره تعظیم دی چې د څاروي له یې عزت ورکړی دی ده له یې عزت ورک والقلاعد قلاعد جمع د قلادې ده او دا ویل کېږي امبیل ته دا څه ته وی امبیل ته وی او دلته تېنه مراد څه دي ذل قلاعد هغه مېرمنې د قلادې یعنی هغه قربانی د حرم چې لیږلی شي او په غاړه کې ورته امبیل خلک ځونډوي نو دا به یو علامه وه د دې لپاره چې ګوره دا د حرم شریف قرباني د دې ته څه وایي ما چا به له په دې مرای کې چپله ځونډه کړې وه او چا به ورته چې کوم دی امبیره یې چولې وه چا به ورته بل څه اچولي و دربونه به یې یو دغه غړلی وه بیا ورته اچولی و نو خلکو ته به د لرې نه پته لګېده چې دا د حرم شریف قرباني ده نو هغې ته به چا څه نه وي غل ډاکو به ورته هم ګوره څه نه وي د حرم نو الله وایي د حرم شریف له ما دومره عزت ورکړی دی چې د دې هغه قرباني او د دې هغه امبیل هم چې کوم دی نو باعزت او محفوظ دی نو تاسو هم د دې تعظیم کوئ ښه پوه شوئ د مقصد دقه دی ذالک دا بیان لتعلمو د پار د دې چې تاسو پوه شئ یقینو کوي ان الله بېشک الله تعالی یعلمو عالم دی پوهېږي ما په هغه باندې فی السماوات چې په اسمانونو کې دي وما په هغه باندې فی الارض چې په ځمکو کې دي وان الله بېشک الله تعالی بكل شیء علیم په هر څیز باندې پوه ذات دی اعلمو پوه شئ ان الله بېشک الله تعالی شدید العقاب دا تخویف اخروي دی د غیر الله نظر مکوئ ګورئ د غیر الله لپاره تحریمات مکوئ ګوره الله په هر څه باندې پوهېږي اعلمو پوه شئ ان الله بېشک الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی وان الله او بېشک الله غفور الرحیم بخونکی او رحم کوونکی ذات دی ما علی الرسول اوس الله پیغمبر علیه السلام ته وایي محبوبه تا خلکو ته مسله بیان کړه نو بس پتا باندې دغه مسله بیانولو نو پتا خدا نشته ته به خلکو بسې ډنډه رالی ورته شا اوسې ومنئ
بیا ومنئ ته چا باندې جبر نشي کولی په چا باندې زور نشي کولی د پیغمبر کار سره خلکو ته بیانول الله فرمای وما ارسلنا من المرسلین الا مبشرین و منذرین ما نه دي لېږلي پیغمبران مگر سره پاره مې لېږلي چې خلک به زیری ورکوي د جنتونو او خلک به یری د آخرت د تخویفاتو نه خبره باندې پوه شوي نو د پیغمبر او په دې زمانه کې د وارث د پیغمبر چې کوم ورثة الانبیاء ورته وایي علما د هغوی ذمه داري دغه ده چې خلکو ته به دا خبره ښیي چې دا ګناه دی او دا سم دی دا حلال دی او دا حرام دی نور خدای چا پسې لرګی نشي راغستی چې خامخا به پې مني نو فرمایي ما علی الرسول نشته دی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې الا البلاغ مگر تبلیغ دی رسول دی والله یعلم الله پوهیږي ما باس باندې تبدون چې ښکاره کوئ تاسو وما باس باندې تکتمون چې تاسو یې پټوئ پیغمبر څوک مجبوره کولی نشي جبر پې نشي کولی بس د الله د پیغمبر کار څه دی تاسو ته بیان کول زما محترمو د الله پیغمبر موږ ته څه پرېښودي دي هر څه یې راته بیان کړي دي هر څه نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته د ژوند په هره شعبه کې بیان کړی دی هره شعبه کې خوراک به څنګه کې څښاک به څنګه کې چې بیمار شي نو لومبی به څه چل کې د بیمار تپوس را جړه شي څنګه کلمه به ورته وایي څه خبرې به ورته کې ورونو د نبی علیه السلام دا ژوند مطالعه کول ګوره دا ډېر لازمي دي ښه تاسو سیرت د نبی علیه السلام ضرور وګورئ ټولو خدمت کې مې دا عرض دی چې یو سیرت ځان له والی دا وګورئ چې موږ د پته ولګي چې د الله د پیغمبر ژوند څنګه سنت حبیب یو کتاب خرڅېږي ډېر ښکلی کتاب دی سیرت مصطفی د مولانا محمد ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه ډېر ښکلی 3 جلده کې مزیدار کتاب دی داسې د شبل نعمانی صاحب یو ښکلی کتاب په سیرت باندې ملاویږي سیرت ضرور وګورئ چې بنده ته دا پته ولګي ستاسو خیال یې موږ چې چاله تپوس ته ورشو نو څه ورته وایو چاله تللی وي لرګه مړه دغه لا ډاکټر دی پېښور کې یو ډاکټر دی ډېر لوی دی او سیده ته ویلي او وریجې ونه خورې ګورې مړ به دي کي او غټه غوښه ورته هله زهر دي دا مریضو مریانی چې خدای پاکه دا ماله تپوس له راغلی دی او که دا MBBS دی دا څومره غلط کار دی موږ چې کوو د الله پیغمبر چې بچاله تپوس له لاړو نو په دې تندي به ولې داسې لاس کېښودو ماشاءالله تو ښه شوې دا رنګ دې ښایسته شوی دی او اوس خو ماشاءالله حرکت کې موږ سره خو ډېر فکر و چې ته به بیمار یې اوس خو ښې وګوره هغه مریض به نیم ښه شو ګوره غمزپلې نه تاسو یاد لرئ دا خبره چې په یو سړي باندې حادثه راغله غم پې راغی مرض پې راغی او دله دا ښکلې تسلي ورکړه دنه نیم غم او نیم مرض تا په شا کړو د الله پیغمبر به ورته داسې وي نو تم چې مریض له ورشي نو لاړ شي سنت داري چې بنده ول پرې تندي لاس کېدي که چېرې کېښودی شي هله او بنده ورته ښکلې کلمات ووایي ماشاءالله اوس خو دې رنګ ښه دی ما سره خو ډېر فکر و چې خبره مې واره چې بیمار دی نه هغه شان خو نه چې څنګه خلکو وي ته خو ډېر ښه شوی هغه بس ډېر زیات مطمئن شي ګوره د الله پیغمبر موږ ته مرض څومره ښکلی چلو خو د بیمار پورسی ښه دارنګې د مړي خاندان له چې ته ورشې څه ورته ووایه بس رورې د الله فیصلې دي نو زما ستا په ځان باندې څه اختیار شته که الله ما ته غواړي نو موږ پاتې کېدی شو داسې ښکلې خبرې ورته وکړه چې هغه مطمئن شي او په دې خبره باندې راضي شي چې د الله دا فیصله زما په حق کې ښکلې ده نو موږ چې ولې ورشو موږ ته څه وایو ښه دی ناجوړه و وایي دی تاسو پېښور ته بوتلی وې که نه دا مرض به بیا داسې نه خو تاسو خو هم غفلت کړی دی که نه تاسو غفلت کړی دی او پلانکی ستنې چې ول تاسو والې ما تا ټایم پته م وایي دا ښې نه دي ګوره موږ ورته ځان نو موږ ورته دا ښیو چې خدای مړه او ما دله بچ کو خو تا ماته ونه وي د دې خدا مقصد دی که نه چې تا هغه ته دا خبرې کېن خدا دې مقصد دی چې خدای دله مړه او ما دله بچ کو خو تا ماته ونه وي ما دله پېښور کې بچ کو اسلام آباد کې مې دله بچ کو اوس دا څومره غلطه خبره ده هغه غریب اسیم درمند دی پلار یې مړ دی مور یې مړه ده او تی نور په حسرت کې چې په خفګان کې چې ګینې دا ستاسو د لاسه شو نه دا غلطه خبره ده نبی علیه السلام به د غمزده خاندان سر چې راغی
نو دعا به ورته وکړه او دا به ورته ووي چې انا لله و انا الیه راجعون، مونږ ټول د الله دپاره یو، دک الله ته به بیا واپس کیږو. او زمونږ په ځان باندې هم ګورې دغه نشته دی، باور نشته دی چې مونږ به بچ یو که نه، ګنټه ده زمونږ که دوري که رز ده که نیمه ده. داسې ښکلې خبرې، تسلی خبرې. او بس ګوره تاسو وګورئ دنیا نه د الله پیغمبر لاړو نو صحابه لاړل نو دا خو ژوند دی، یو لړۍ ده روانه ده، په نمبر بزو. نو هغوی ته داسې ښکلې ښکلې تسلي ورکول او د بل چا درون غم ودخول. پلانکي ته وګوره په ځوانۍ کې لاړو، تاسو دا خو ماشاءالله کاکا خو بیا هم الله وله ژوند ورکو، تاسو ولیدو ستاسو خوشحاله، نو هغه باندې هغه هم سپک شي. پوهېږئ؟ نو زما محترمو دا د نبی علیه السلام ژوند کتل او هغه خلکو ته ویل او په هغې باندې چلیدل، دې کې ډېر برکتونه پراته دي، ډېر خیر پکې پروت دی. پوهېږئ؟ نو ګورې څه ناڅه درجه کې چې موږ سیرت کتلی د نبی علیه السلام او په هغې باندې ځو. یا د علماو نه تپوس کوو چې نبی علیه السلام د بیمار تپوس څنګه کړو، او جی نبی علیه السلام د غمزده خاندان سره څنګه طریقې سره میلاو شو. پوهېږئ که نه؟ څنګه خبرې به یې کولې، په هر پهلو باندې د الله د پیغمبر ژوند مخې ته پروت دی. خو چې اوس څوک یې خو کي که نه، او موږ خپل طریقې جوړې کړې دي. الله فرمایي والله یعلم ما تبدون وما تکتمون قل لا یستوی الخبیث والطیب. الله پیغمبر علیه السلام ته فرمایي، پیغمبر علیه السلام دوی ته ووایه چې ګورې خبیث او طیب دواړه نه برابرېږي. خبیث پلیت ته وایي، طیب پاک ته وایي، دا دواړه نه برابرېږي. انو د دې ترجمې بله علماو کړي دي، نو زه به یو دوه درې وکړم، نو ځان سره ولیکئ. ښه تفسیر زاد المسیر دا یو تفسیر دی. دی وی د خبیث نه مراد ګناهګار دی او د طیب نه مراد نیک سړی دی. الله وی نه دی برابر ګناهګار او نیک. دا ترجمه کړې ده تفسیر زاد المسیر. حسن بصری رحمت الله علیه دا ځان له د علم یو دریاب دی، خو دا ترجمه چې چا په حواله کوي نو هغه ته ترجمان القرآن وی، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ. نو حسن بصری د عبدالله ابن عباس عنہ په روایت باندې پیش کوي، وی د خبیث نه مراد حرام او د طیب نه مراد حلال. الله وی نه دی برابر حرام او حلال، حرام به ډیری خو به برکت به، حلال به لګي خو برکت به پکې. ابل مې په دې تفصیل کړی. سدی او عالم دی مفسر د قرآن دیر شوی دی. سدی صاحب وی د خبیث نه مراد کافر دی او د طیب نه مراد مؤمن دی، نه دی برابر مؤمن او کافر، نه دی برابر مؤمن او کافر. او د صورت د مضمون سره چې معنا کې یو ترجمه به استاد محترم کوله، الخبیث نه مراد نظر د غیر الله دی او د طیب نه مراد نظر د الله دی. نه برابر هغه نظر چې د غیر الله په نوم باندې وشي د هغه نظر سره چې کوم د الله په نوم باندې وشي. د ښکلې معنا ده. داسې ګڼې معنی پکې علماو د تضاد کړي دي، خو ما دا څلور معناګانې تاسو ته وکړئ، دا به یاد لرئ. نو الله فرمایي قل اوائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا یستوی ندی برابر الخبیث حرام پلیت نظر د غیر الله کافر والطیب او دارنگ حلال مومن نظر اللہ ولو اعجبک اگر حیران کئی تالرا تعجب کی غرزی تالرا کثرت الخبیث ډیر والد خبیث مال خبیث او پلیت مال ظاهرن ډیری پوهیږي کنه. الله تعالی فرمای مدار د محبوبیت او د قبولیت دا په کثرت باندې نه دی، دا په کثرت باندې نه دی. او تاسو ګورئ کنه چې کوم شی بدعت وي د غیر الله د پاره نغې کې داسې ظاهرا شیطان لږه مزه پیدا کړي بنده له خون ورګي. تاسو ګورئ نه کله کله دا شیطان
یو بدعت والا عمل دومره خستګي او دومره خپل رنگ ولا ورګي چې بنده وای چې بس کا عمل دې نومداري الله وی ولو اعجبک اگر که راکاږي تعالی رضان ته حیران کوي تعالی را خوشاله کوي تعالی را خو ورته بوله خواله نزي تاسو ګورئ کنه کنن زمون په معاشره کې چاته سنت طریقه بیانې کنه بوچکیږي په یاره جی خبره ده خدا خلق به بیا سوي زرد ته دا وای او دا بدعت نه ګندا سیسره چې ځان نه خلکو جوړ کړي دي چې د الله د پیغمبر د دین خلاف جوړ شوی دی ها خلک سور د سور کی او جی بالکل او ګور غیله یو لارون د ثواب ګرځولې شیطان وته سور خسته کړي نو ځکه الله وی ولو اعجبک اگر که تعجب کې غرزی تعالی را د بدرنګ سیز نرونو زما خويندو او رونو ټول ته هم موږ بس سنت راټینګو ښه په خپل خادو کې او په خپل کورونو کې او په خپل ودونو کې او په خپل غمونو کې سنت طریقه و بس راټینګو چې د الله خپل پیغمبر کومه طریقه پر خود دا صحابه موږ ته پیش کړی دا امهات المؤمنین پیش کړی دا حق به زموږ د ژوند طریقې حق به موږ له الله داسې پیغمبر را کړی دی چې د ژوند په هر موړ باندې موږ ته بیان کړی دی هر موړ باندې تاسو ګورئ کنه د انسان دو قسمه ژوند دی یو ته وی خلوت او یو ته وی جلوت جلوت دی د وی لاره کوسا اجرا جمعات کې چې کوم ژوند تیری سړی ښکارا او خلوت دی د وی چې په کور دننه کوم زندگی تیری ګوره د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ژوند الله ته دوره خوخو امت دی پیش کو چې د جلوت د زندګۍ لپاره خو ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان حضرت علی حضرت طلحه حضرت زبیر او دارنګي چې کوم دینو بل رضی الله تعالی عنهم الله دا غینا د رضا شي نو دغه صحابه را پیش کړل نو هر صحابي وي ابو هريره سی وي ما نبی علیہ السلام ولید داسې ګول عبد الله ابن عمر سی وي ما نبی علیہ السلام ولید داسې ګول عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي ما نبی علیہ السلام داسې ګول سورخ کول ژوند پیش کو اوس د نبی علیہ السلام د تنبو دنه چې کوم ژوند دی نو دا غي د پاره الله تعالی امهات المؤمنین بی بیان راولېګلی ان د دې وجه نبی علیہ السلام ته الله د ډیرو بی بیانو اجازه ورکړو چې دا ټول ژوند نه منتقل شي نو موږ وایو د نبی علیہ السلام حضرت عائشہ فرمای رضی الله تعالی عنها کور تراغه داسې وي ام سلمہ وی نبی علیہ السلام یو شپه ودو داسې وي میمونه رضی الله عنها فرمای نبی علیہ السلام لامبل نو داسې وکړل ګورو د نبی علیہ السلام د وسلخانی غ زندگی موږ ته منتقل کړه چې ګوره کتا سلام به داسې بکوي داسې بکوي داسې بکوي سورخ کول ژوند بیان کو نو ګورئ زمونږ چې هر طریقه د سنتي بس او تاسو بیا د سنت خوند او مزید ګورئ ښه نو داسې چې بیا عوامه کنه نو ګوره د دې غرض زما دا نه چې ګنزر سنت باندې 100% پابندي موتاوس ته وم دا بیا تذکره د دې لپاره کوم چلای ما کیم راولي تاسو کیم راولي الله دې مونږ ټول په سنت باندې روان کی فذکر ان نفعت الذکر الله وی مذاکره کوا مذاکره وی یو بل ته یادول مذاکره معنام دادا د باب د مفاعلی دی یو بل ته یاد دهانی ورکول نو چې زرا خبره کوم نزي تاسو ته یادو مستاو د خبرې د وجه ماته یادېږي نو ان شاء الله سنت بل وزوخه سنت بل وزو ورونو خويند تاسو خو عزم کوي کنه کله عزم کوي چې یاره مونږ کوم واده را روان دي دا وزره سنت مطابق کوم نو بیا راشي مونږ سره کېنی نو مونږ ته وایي چې دا به پکې داسې کوو دا به پکې داسې کوو نو زه دا نه یم چې ماله به راځئ ستاسو په کلي کې ښکلي علما دي مفتیان دي ای سره به کېنئ جی مونږ واده را روان دی زه هم چې 100% په سنت وشي څنګه به کېږي هغه به د ټول چلونه وښئ واده به داسې کوي نکاح به داسې تړئ ډولی به داسې راړئ ناوې به داسې سړی به داسې ولیمه به داسې دا ټولې خبرې مونږ سره په حدیثو په کتابونو کې موجود دي نو دا خپل غمون او خادای دا به سنتو باندې خسته کو الله وی ګور دا بل بدرنګ شی دی ولو اعجبک اگر چې تا بل خوشحالی ظاهرا به حیرانی قدرتی کار دي تاسو ګورئ کنه سنت طریقه بنده باندې داسې بوجوي نعوذ بالله دا صرف د غستمج د پاره وم الله دې نکی چې مونږ په کامل سنت طریقه باندې روان یو ښا او دا بل سیس کې شیطان لمسه گئی نه باندې د خوخ کړي نو غي د خلک سوره په مینا باندې خبره باندې پوه شوي نو د غیر لار خو خامخا شیطان خستګړي نه پس خلک رواني خبره پوه شوي بهر حال الله فرمای ولو اعجبک اگر که حیران کی تعالی را تعجب کی واچی تعالی را کثرت الخبیث
ډیروالی د پلیت مال. فاتقوا الله او یریږئ د الله نه یا اولی الالباب ای خاوندانو د عقل لعلکم د پاره د دې تفلحون چې تاسو کامیاب شئ. ورپسې یا ایها الذین آمنوا انو کو بس کم بس کم ها ټیم دورنی بیا بس دغه کافی دی. نو نن زمونږ سبق څه شو؟ ہوم ورک چې وته د کور د پاره سنت طریقې ښه سنت طریقې او د نبی علیہ السلام د ژوند مطالعه. تاسو یو کتاب ځان له په دغه باندې ضرور وګورئ ښه دا نیټونه ترې ډک دي ډاونلوډ کړئ ځان لکه په موبایل کې سره ډاونلوډ کړئ سنت حبیب او سیرت مصطفی ځان له دا ډاونلوډ کړئ دا واورئ دا وګورئ چې د ژوند په خوږو باندې پوه شئ د ژوند په خوږو باندې پوه شئ چې سنت کې څومره برکت دی. دا ځان سره سبق والی ښه ترجمې ته بیا وګورئ. جعل الله الکعبة ګرځول دی الله تعالی کعبې را البیت الحرام کور محترم قیاما للناس سبب د پار د قیام د پار د خلکو سبب د قیام د پار د خلکو والشهر الحرام او میاشت محترمی والهدی او دارنګ قربانی د حرم والقلائد ومبلدارا ذالک دال تعلمو د پار د تاسو پوشی ان الله بیشک الله یعلمو پویږي ما پاسبانی په السماوات چې بسمانونو کې دي و ما پاسبانی فی الارض پسمکو کې دي وان الله بیشک الله تعالی بكل شیء علیم پارسیز باندې پوه ذات دی. اعلمو پوشی ان الله بیشک الله تعالی شدید العقاب سغذاب والدی وان الله بیشک الله تعالی غفور الرحیم بحون کے ورحم کو ان کے ذات دے. ما علی الرسول نشترے پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماندی الا البلاغ مگر تبلیغ دے. واللہ یعلم اللہ پوئیگی ما پاسبانی تبدونا چتا سے اخکار کوئی وما پاسبانی تکتمونا چتا سے پٹوئی. قل اوائے پیغمبر علیہ السلام لا یستوی ندی برابر الخبیث حرام والطیب او حلال ولو اعجبک اگر حیران کئی تالرا تعجب کے چی تالرا کثرت الحبیثی ڈیروالے کثرت او ڈیروالے د پلیت سیز برباد. فاتقوا اللہ او یریگئی دلان یا اولی الالباب اے خاوندانو دا عقل لعلکم دا پار دی تفلحونا چی تاسو کامیاب شئی. صدق اللہ العظیم. د راتلون کې اتوار پر ازمانه به ان شاء الله د میاشتې ختمونه کوو کنه که خیره نو کوم حضراتو ته چې سپاری ډیری دي ځان له ترتیب برابر کړي نو هغه سبقونه ورسوي ښه بعضې خلکو پرونه ما ته میسیج کړو چې ختم ورسولی دی خو ما خو ویلي چې یکم تیر شي دا ځان سره یاد لرئ چې یکم تاریخ د انګریزي میاشتو په اعتبار سره تیر شي او ورپسې کوم اتوار ورځ راشي په هغې باندې به ختم کوو نو تاسو ولګئ نو دغه وکئ ښه دغه یکم تاریخ له خپل خپل ختمونه ورسوئ خپل خپل ختمونه هغې ته برابر کوئ انشاءالله بیا به ختم او دعا کوو که خیر ښه دعا وکئ چې الله زموږ نه رضا شي الله ته زموږ نه رضا شي الله زموږ دا درس ته قبول کړي الله زموږ دا درس قبول کړي الله ته قبول کړي الله د خپل رضا ذریعه وګرځئ الله زما دا وینا او د دوی دا اورېدل د خپل قرب ذریعه وګرځئ الله ته زموږ نه خوشحاله شي الله ته زموږ نه رضا شي الله مونږ ټول محتاج یو ته الله یې الله سته مو بادشاه الله مونږ سره د خیر او د احسان معامله وکړي الله مونږ سره د فضل او د رحم معامله وکړي الله مونږ ټول د مخلوق د محتاجۍ نه وساتي الله د ناکاره خلکو د شر نه مو وساتي الله چې ته پې خوشحالېږي ناکار رانه والي الله چې ته پې خوشحالېږي ناکار رانه والي الله مونږ دینداره کړي الله زموږ بچي دینداره کړي الله مونږ د خپل استادانو نیکانو صالحانو په نقش و قدم باندې روان کی الله د صحابو چې کوم نقشه د دین مونږ ته پرېښودې د الله مونږ په هغه نقشو باندې روان کی الله مونږ د غیرو د لارو نه بچ کی الله مونږ په سنت باندې روان کی او د بدعتونو نه مو بچ کی الله زمونږ او د دوی د ټولو دنیا آخرت ښایسته کی. الله ډیر بیماران دي الله ما ته ډیرو خلکو د دعاګانو دپاره درخواستونه کړي دي کریم الله د دې درس ته برکت ټولو له د کورو به شفا کی الله د کور به وله شفا کی الله د کورو به شفا وګرځي الله څوک په یو بیماری کې مبتلا دي څوک په بل دا ډینګي ډېر روتی دي بله خلک په تبه کې او په بیماری کې مبتلا دي خدای د دې قرآن د برکته پې الله ته رحم وکړي او شفا وله ورکړي الله زمونږ او د دوی د کور او د بار نقشې په دین باندې راولي الله ته رانه رضا شي الله ته رانه رضا شي
دعا وکړئ کومه قافله چې فلسطین ته روانه ده الله ته په خیر سره ورسولی کړي، الله ته ورسره مددگار شي، الله ته مددگار شي، الله د مسلمانانو مدد وکړي. الله په غزه کې ډېر ظلمونه وشو، دا دویم کال دی، ځینې ښځې بورې شوې الله، ځینې ښځې کونډې شوې الله، ځینې خلک یتیمانان شو. کریم الله هغه ظالمان په الله ګولۍ ورئ، خدای ته تباه و برباد کړي، الله یهودیان تباه و برباد کړي، الله دغه اسرائیل تباه و برباد کړي. الله نور موږ هغوی ته د هدایت سوال نه کوو، خدای هغه ظالمان دي، ازلي بدبخته دي، خدای هغوی خود تباهی وکړو، مسلمانانو تباهی وکړو. الله مکار دی، خدای د دوی په شا چې کوم قوتونه دي هغوی تباه و برباد کړي. الله د اسمان غشي په مسلط کې، خدایا د غزې د دغه معصوم مجاهدینو او الله دا په لکونو ویني چې وبایدي، خدای د دې په برکت سره الله په ټول عالم اسلام کې د اسلام جنډه اوچته کې. خدایا الله د بیت المقدس باندې الله د مسلمانانو جنډه ودرولی کړي، الله فتح مبین ورته نصیب کړي. الله دا کومه قافله چې روانه ده خدای تی حفاظت وکړي. ګوره په قافله باندې هم دی حملې کوي، شاپیره نه پې ډرونونه غورځوي، خدای تی مددگار شي، الله تی مددگار شي، الله تی مددگار شي. الله مسلمانان ټول یو کړي، الله د مسلمانانو قلب و دماغ یو کړي، الله د مسلمانانو قوت او طاقت یو کړي، الله د مسلمان هغه جنډه اوچته کړي. خدایا کافر چې چرته دی که هدایت قسمت کی ایمان ته راولي او غزلی بدبخت دی مهر د جباریت په لګیدل دی، الله ته غرق او تباہ کی، الله اسرائیل تباہ کی، الله ته تباہ او برباد کی. خدای مسلمانانو سره ډیر ظلم وکړو، الله ډیر ظلم وکړو، پوچې ماشومان زخمیان کړو، وی جوړول. محترمو په ویډیو کې چې بنده وګوري لړ دې درد وکړي چې هغې خلکو سره څه ونه شو. الله دغه بچو باندې وینې راماتي او چغې وی، یو مور یو پلار خپلو بچو سر د ناستي کپن کړي و د پراتی د خخولې څوک نشته. الله دې درندگانو خو ډیر ظلم وکړو، خدای ته تباه کړي، الله ته تباه کړي. الله موږ سره خو بل څه نشته، خدا دعا ده خدای ته تباه او برباد کړي. الله دغه یهودو باندې غشي مسلط کړي د اسمان. الله تا خو قرآن کې ویلي دي ثم رددنا لکم الکره، که یهودیانو ګوره تاسو ظلم کوئ زه به بیا هغه شانتې کوم. الله ته پې بیا چې کوم دی یو بادشاه مسلط کړي او د دوی مخونه روان کړي لیسوء وجوهکم، خدای دغه یهودو شکلونه روان کړي. الله ډیر ظلم یې راغستلی، خدای په مخ د ځمکه باندې په موږ هم امتحان دی چې موږ به څه کوو. الله په مسلمانان ټول په اسلام کې چې څوره خلک داخل دی په هغوی دا لوی امتحان دی. الله موږ په دې امتحان کې ناکامه مه کړي. الله زمونږ ړه هغوی سره دی، زمونږ سوچ د هغوی سره دی، خو خدای کمزوري یو. الله دعا خو کولی شو، الله دعا خو صرف کولی شو کنه. الله د دې دعا په برکت باندې خدای زمونږ ذمہداري خلاصه کړي. الله مونږ باندې یسینه د قیامت پر ورځ ته تپوس کوي چې د هغوی وینې تویې دي تاسو څه کړي دي. خدای مونږ خو صرف دا دعا کولی شو، الله د دعا د برکته زمونږ ذمہواري زمونږ نه خلاصه کړي او الله دغه یهود نیست نابود کړي، خدای دې نیست نابود کړي. الله دا قافله په خیر سره هلته ورسولی کړي. الله د دې قافلې د برکته خدایا په فلسطین کې په غزه کې امن راولي، الله خوشحالي راولي، د هغې غریبانه